عبدالرزاق افریدي قبایل عوامي پارټي باندې رهنما نن چې کوم د خیبر قومي جرګې په نوما باندې د خیبر خلک روغونډ شوي وو د عوامو نه د سیاسي او سماجي خلکو نه رایه اخیستل وو چې د سره وندي او څه کول پکور دي نو لهذا نن چې څومره مشرون راغلي وو ډېر نماور او ډېر ګټور مشرون راغلي وو لهذا هغو چې کومه اعلامیه جاري کړله هغه هم په سوشل میډیا او په الکترونیکس میډیا باندې شته دی و چې کوم تجاویز خلکو ویر کړلو نو هغه ډېر خوندور و سی سماجي د هر سړي په خوله باندې دا غره چې په خیبر کې موږ اپریشن نه غواړو بل طرف له دا یوه خبره کیږي چې کومې ریاستي ادارې دي کومې ذمهورې ادارې دي امن راوستل د دغو کور دی دا د موږ څوکیداران دي د موږ هغه دي بل طرف له همدغه خلک چې په ایکشن کې راشي و د ترهګرو خلاف یا د داسې ټولګو خلاف د اپریشن یا د هغه آغازو کې په هغه باندې هم خفه کیږي حاجی شیر محمد انصاف تاجر اسوسییشن تیرا میدان صدر د خیبر قومي جرګه نن دلته کوم پروګرام و په هغې کې موږ د چې کوم د سیاسي اتحاد د غونډې را شکریات وکړو دا د موږ د لوکیرې پوره یو د امن پیغام و په دا کې چې دغه مقصد دا و چې موږ چې کوم دي که نه د حکومت خلاف نه یو موږ د فوج خلاف نه یو خو موږ چې کوم دي که نه امن غواړو او امن شته هم خو د امن برقرار ساتل غواړو زه ایم پی ای بصیرت خان خیبر ډسټرکټ نه متعلق د شینواري ټرایب نه او صوبایي ممبر یم بلوچستان عوامي پارټي ریپرزینټ کوي مونږ خیبر څومره چې مشران دي شملور مشران دي ډفرنٹ پارټیو ریپرزینټیټیو دي بینګ پارلیمنټیرین زیما نور ځوانان کول دي ډفرنٹ سټیک هولډرز دي ټول راغلي دي خیبر په سطح باندې امن جرګې نوم ورکړ شوی امن خبره شي تاسو ټول ته پته ده چې نن سبا لږ حالات خراب شوي دي که سوات کې وګورئ که مونږ مرج ډسټرکټ کې وګورئ نو خلکو سره یره ده چې چېرته بیا مونږ هغه حالت له لاړ نه شو لکه کوم نه چې مونږ سفر شوي یو دلته راټولېدو مقصد دا دی چې مونږ خپل سټیټ ته مونږ خپل خلکو ته مونږ ټولو ته دا وي چې یارې مونږ پر امنه خلک یو نور مونږ امن غواړو نور مونږ د دهشتګردۍ ښکار جوړېدل نه غواړو